انی بیشک از چې ما قد جئتکم په تحقیق سره زه راغلی ما تاسو ته بآیاتن په معجزه سره من ربکم د رب ستاسو نه انی بیشک از چې ما اخلق لکم زه پیدا کوم ستاسو لپاره من الطین د خټې نه کهیئت الطیر په شان د شکل د مارغه فانفخ فیه نو زه پوکې کوم په دې کې فیکونو کېږي طیرا مارغه باذن الله په اذن د الله سره و ابرئ الاکمه او زرغوم الاکمه مرزادړون والابرص او برګي والا و احيي الموتى ز ژوند کوم مړي باذن الله په اذن د الله سره و انبئکم زه خبر در کوم تاسو بما پاس باندې تاکلون چې تاسو خورئ و ما پاس باندې تدخرون چې تاسو ذخیره کوئ په بیوتکم بکورونو ستاسو کې ان فی ذلک بشک په دې کې لآیات خامخا علامې دي ستاسو لپاره ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنان په دې آیاتونو کې د عیسی علیه السلام چې کله پیدا شو الله ولا نبوت ورکو نو عیسی علیه السلام لا الله معجزې ورکړي یو معجزه دا ده چې هغه خلکو ته ویل بني اسرائیلو ته چې بېشکه زه پیدا کوم ستاسو دپاره د مرغه نه په شان د شکل د خټې نه په شان د شکل د مارغه عیسی علیه السلام به د مارغه په شکل باندې د خټې نه یو مارغه جوړ کړ بیا به پکې پوکې وکړو هغه به مارغه شو په اذن د الله د الله جل شانو په اذن باندې به په حکم باندې به هغه داسې الوته وته عیسی علیه السلام چې کوم شی جوړ کړی و او پوکې پکې وکړو هغه والوت هغه ته خپاش وایي خپاش ته موږ ماښام ښاپېره کوي دا هغه جوړ کړی او په دې کې هغه پوکې وکړو هغه کې روح راغی واله و ابرئ الاکمه او زرغوم الاکمه مرزادي ړوند چې کوم مرزادي ړوند دي د هغه علاج نه کېږي هغه راغی والابرص او د برګي دا داسې بیمارۍ دي چې د دې علاج نشته د وهب نه روایت دی چې په عیسی علیه السلام سبا د بیماران نه 50,000 کسان داسې جمع وو چې د چا به طاقت دا و چې هغه د عیسی علیه السلام خواته راشي هغه ته به ځان را رساو او څوک به بیمار به نه به شو راتلی عیسی علیه السلام به پسې عیسی علیه السلام به بیماران شل ړانده مجنونان دا دمول نو د هغه د دم دپاره به دا الفاظ ویل دا الفاظ یاد کړئ اللهم انت اله من فی السماوات و اله من فی الارض لا اله فیهما غیرک وأنت جبار من في السماء وجبار من في الأرض لا جبار فيهما غيرك وأنت ملك من في السماء وملك من في الأرض لا ملك فيهما غيرك قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء وسلطانك في الأرض كسلطانك في السماء أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير
وملكك القديم انك على كل شيء قدير. دا الفاظ به عیسی علیہ السلام ویل او په دې الفاظو په برکت باندې با بیماران روغېدل، الله برغول. واحيي الموتى ز ژوند کوم الموتى مړه به چې وشو عیسی علیہ السلام به ولا راغې، لہذا په اذن د الله به هغه را ژوندی شو. عیسی علیہ السلام چې را ژوندی کړی نو یو سړی په دې کې مړو حاضر نومې و. عیسی علیہ السلام ورغی ورته ویل چې یا حی یا قیوم قم باذن الله، هغه را پاسېد ژوندی شو. یو بوډۍ وه، یو بوډا و د هغه زوی و مړو. عیسی علیہ السلام راغی د هغه دپاره دعا وکړه، الله تعالی هغه را ژوندی کړ. عاشر چې ټکس وصولی د هغه لور مړه وه، عیسی علیہ السلام هغه را ژوندی کړ. بني اسرائیلو او عیسایانو ورته ویل چې دا خو نوي نوي مړه و ځکه را ژوندي شو. د نوح علیہ السلام زوی سام مړ دی، زر کاله شوي دي، ته هغه را ژوندی کړه. عیسی علیہ السلام چې د هغه قبر ته راغی ودرېد ویل قم باذن الله، د الله په اذن را پاڅه. هغه را پاڅېد او چې را پاڅېده نو د دې مخې ته مخامخ ودرېد، الله را ژوندی. ومصدقا او په دې حال بېشکه زه راغلی یم تاسو ته په دې باندې چې تصدیق کوونکی یم لما د هغه څه بین یدیه چې په مخ زما کې دی من التورات له تورات نه، ولأحل لکم او د دې لپاره چې زه حلالوم ستاسو لپاره بعض الذي بعض هغه حرم علیکم چې حرام کړل شوي په تاسو باندې. وجئتکم او زه راغلی یم تاسو ته بآیاتن په معجزو باندې د رب ستاسو نه. فاتقوا الله ویرېږئ د الله نه، واطیعوني او اطاعت کوئ زما. عیسی علیہ السلام ته چې خلکو اله وایي نو دی ورته هسې نه وي، مړه را ژوندي کوي ځکه ورته اله وایي. بعضې هغه شیونه چې په بني اسرائیلو باندې حرام کړی شوي چې غوښې د اوښانو وې د هغو وازدې وې، نو دا وایي چې زه هغه هم ستاسو لپاره حلالوم. ان الله بشک الله تعالی ربي رب زما دی و ربکم او رب ستاسو دی فاعبدوه، تاسو عبادت کوئ د الله. هذا دا توحید عبادت لار دا مستقیم سیده. فلما کله احسا چې محسوس کړو عیسی علیہ السلام منهم د هغو نه الکبر قال ویلو عیسی علیہ السلام من انصاری، څوک دی مددگار زما الی الله الله تعالی دا. قال الحواریون ویلو حواریون نحنو منگا انصار الله مددگار دا الله یو. آمنا بالله منگ ایمان راوړلی په الله باندې. وشهد ته گواشه بأننا بشک منگا مسلمون مسلمانان یو. من انصاری چې څوک امداد څوک د امداد کوونکی زما الی الله په دې حال کې چې الله ته ځي. احواری د حور نه دی، حور سپینوالی ته وایي. حور په معنا د مخلص هم دی، نو دیو د عیسی علیہ السلام ملګرو ته حواریین وایي ځکه چې دا د عیسی علیہ السلام مخلص ملګري.
یا دیو ته حوارین ځکه وایي چې هورو دا هور په اصل کې سپینوا دیو به جامې سپینولې یعنې دوبیان یا حوارین ورته ځکه وایي چې دیو به سپینې جامې اغوستې لکه څنګه به چې عیسی علیه السلام اغوستې ځکه دې ته حوارین د عیسی علیه السلام کم ملګري چې وو هغه ته حوارین وایي او د رسول علیه السلام چې کم ملګري وو هغو ته صحابه وایي نو دی ویل چې نحنو انصار الله موږ امداد کوونکي یو د الله امداد مطلب دا چې د الله د دین امداد کوو د الله د رسول امداد کوو ربنا اے رب زمنگا حوارین وی آمنا منگ ایمان راوڑے بیما باغ سباندے انزل دجتا لے گلو تا نازل کھڑو واتبعنا الرسول منگ تابداری کھڑے و در رسول فاکتبنا تولی کے منگ لرما شاہدین سرا دا گوائی کا ان کو سرا فاکتبنا اولی کے منگ لرما ما شاہدین علماء ذکر کئی چی شاہدین دا امت تے دا عیسیٰ علیہ السلام مرگری وئی چی منگا دا رسول علیہ السلام پا امت کے ولی کی فاکتبنا ولی کے منگ لرا دا امت دمرلوی شان والا امت دے چی دا عیسیٰ علیہ السلام مرگری وئی حوارین وی چې منګه د رسول علیه السلام نه مرګرو د صحابو سره ولیږي د هغه په امت کې منګ ولیږي شاهدین انبیا دي عدول د هر امت دي د هغو سم په مرګستیا کې ولیږي ومکرو او تدبیر کړو هغو ومکر الله او تدبیر کړو الله والله تعالی خیر الماکرین غورا د تدبیر کوونکو نه دی اوس د هغو تدبیر الله ذکر کوي هغو تدبیر دا وکړو چې عیسی علیه السلام قتل کړي ارابه شي د عیسی علیه السلام کور ته دا راغله عیسایانو دا هغه د کور نه پړاو وارتاو چې دا من قتل الله هم تدبیر وکړو د الله تدبیر دا چې عیسی علیه السلام یې پورته وخیجاو د الله تدبیر اوس بیان داره اذ قال الله پاک وخت چې ویلو الله تعالی یا عیسی اے عیسی انی بشکه چې ما متوفی کا او پات کوونکې هم تعالی را ورافعو کا او پورته کوونکې هم تعالی را الی خپل طرف ته ومطهرك او زپاکون کم تعالی را من الذین دا خلقنا کبرو چې کبر کړو وجاعل الذین او زګرزون کې ما کسان لا اتبعوک چې تابعداري کړو واغوستا فوق الذین پاسرا کسان کبرو چې کبر کړو الى یوم القیامت دا ورځ قیامت پورې ثم بس الی خاص ما تا مرجوکم رجوع تاسو را فاحكم بینکم زب فیصله وکم بما بین تاسو کې په هغه څه کې چې وایي تاسو بلې کې تختلفون تاسو اختلاف کاو یا عیسی انی بشک زو متوفیک زو اپات کوون کې امتال ورافعک او تعالی پورته ستاره پورته خېجو د دې آیات د ظاهر نه معلومه شوه چې عیسی علیه السلام خو وفات شوی ځکه چې الله وایي چې زه بېشکه تا لره وفات کوم او تا بیا ستا روح پورته خېجوم ورافعک پورته کوونکی هم تا لره خپل طرف ته نو دا آیات دلیل شو چې عیسی وفات شوی حالانکہ عیسی علیہ السلام ژوندی دی اسمانونو کې دی
دویم دلیل دی دا و چې عیسی علیه السلام وفات شوی په حدیث کې راځي لو کان موسی و عیسی حیین لما وسعهما الا اتباعی رسول علیه السلام که موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ژوندی وي نو دې دواړو به نه ځایولی مگر اتباع زما یعنې دې دواړو به زما اتباع کولی نو معلومه شوه چې عیسی علیه السلام او موسی سره وفات شوی که دا دواړه ژوندي وی نو دیو به رسول زما اتباع به کولی موږ د دې نه جواب کوو چې په دې کې لفظ د عیسی چې راغلی دا شاذ دی شاذ دی په دې حدیث کې مالک امام مالک ویلي ما ته عیسی علیه السلام مړلی او دا د 63 کالو نو لهذا د دې نه معلومه شوه چې عیسی علیه السلام مړلی او که عیسی علیه السلام قیامت ته نږدې راکوشي نو نبی علیه السلام د آخر زمانې نبی نشو کنه رسول علیه السلام خدا چې انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی زمانه بل وروسته نبی نشته زه خاتم النبیین نه د دې دلایلو نه معلومه شوه چې عیسی علیه السلام وفات شوی او د قرآن د دې آیات نه معلومه شوه اهل سنت والجماعت او جمهور امت اجماع په دې باندې را چې عیسی علیه السلام ژوندی دی او د دې آیات د عیسی علیه السلام مرګ نه معلومیږي دا چې انی متوفی که بېشکه زه وفات کوونکی یم نو مرګ متوفی په معنا د وفات نو عیسی علیه السلام به مړ کېږي نه عیسی علیه السلام به مړ کېږي خو چې کله ځمکې ته راکوزو او په آخره زمانه ته نږدې دور دا به راکوشي دجال به قتل کی د هغې نه وروسته به دا مړ کېږي نو مړ کېږي او ورا پې وکړه کې عطب په واو سره دی بل عطب په واو سره تقاضا د ترتیب نه کوي نو مطلب د دې دا شو چې الله تعالی را پورته کوونکی دی تا لره پورته به اوس وخیژئ او بیا به الله جل شانه وفات کوي دا شو بعض علما ذکر کوي چې وفات دې ته وایي چې انی بېشکه زه متوفي که زه قبض کوونکی یم تا لره وفات دی چې ستا دا شخص دا ذات قبض کوم ایخلم د ځمکې نه نو چې پورته خیجاو نو د ده دا ذات او د ده دا شکل د ده دا جسم دا یو پورا واغس پورته وخیجاو بعض علما ذکر کوي چې مراد د دې وفات نه نوم دی ځکه چې نوم او مرګ دا ورور او خور دی بعض علما ذکر کوي چې انی بېشکه زه متوفی که ګرځونکی یم تا لره په شان د وفات کوونکي زه ګرځونکی یم تا لره په شان د څه شي د وفات کوونکي ځکه چې عیسی علیه السلام کله الله پورته خیجاو نو دا یې داسې که لکه چې وفات شي دا مطلب بعض علما وفات په اصل کې اخذ الشی یو شی بالکلیه نو یو شی ټول اخیستل دی ته نو الله عیسی علیه السلام ته وفات ویللی په دې معنا سره چې زه ستا دا وجود او جسم اخلم پورته خیجو یا مراد د وفات د مو د قوت شهوانیه را چې په عیسی علیه السلام کې قوه شهوانیه هغه ختم شوه چې پورته خیجاو په دویمه جمله کې وایي وجاعل الذین من ګرځونکي و هغه کسان چې تابعداري ستا کړله ای عیسی علیه السلام پس د هغه کسان نه چې کفر یې کړله د ورځې د قیامت پورې آیات ته وګورئ
د آیات مطلب دا دی چې کوم خلکو کفر کړلی نو د عیسی علیه السلام چې څوک اتباع کوي هغه به په نورو کافرانو د پاسه د عیسی علیه السلام اتباع چې کوي هغه ته څه وایي انګریزان او دا انګریزان چې په عیسی علیه السلام او کافران نو د ورځې د قیامته پورې به دا انګریزان په نورو کافرانو د پاسه دا مطلب دی د آیات مطلب دا دی نو اوس د دې نه دا خیالات چېرې چېرته چین به سوپر پاور جوړ شي یا دا به وشي دا الله په قرآن کې وایي چېرې د عیسی علیه السلام اتباع چې څوک کوي نو هغه به صحیح هغه به په کافرانو د پاسه یا په جاعل الذین اتبعوک کې خطاب نبی ته دی الله وایي وجعلوا الذین او ګرځون کې ما کسانو چې تابعداري کوي ستا اے نبی اے د آخر زمانې نبی چې ستا څوک اتباع کوي دا به پاسه د هغه کسانو نه چې کفر یې کړلی مؤمنان به د کافرانو باندې د قیامته پورې د پاسه که جعل اتبعوک که ضمیر کې خطاب رسول علیه السلام خطاب عیسی علیه السلام ته شي نو د عیسی علیه السلام ملګري به اوچتي عالي به یې په کافرانو باندې فوق الذین کفروا پاسه به یې د هغه خلکو نه چې کفر یې کړلی په کافرانو باندې به د پاسه فاما الذین پس هر چا کسان دي کفروا چې کفر کړی هغو فاعذبهم الله زه به عذاب ورکړم هغو لره عذابا شدیدا عذاب سخت په دنیا او په آخرت کې وما لهم او نشته د هغو لپاره من الناصرین سمدګاران واما الذین هر چا خلک دی آمنو ایمان راوړی وعملوا الصالحات او عمل کړی هغو صالح فیوفیهم نو پوره به ورکړي الله تعالی هغو ته اجرونه د هغو والله الله تعالی لا يحب الظالمین نه خوښوي الله تعالی الظالمین ظالمان الله ظالم نه خوښوي ان مثل عیسی بېشکه مثال د عیسی عند الله په نزد الله کمثل آدم په شان د مثال د آدم دی خلقه پیدا کړی دی الله تعالی دی آدم علیه السلام لره من تراب د خاورنا ثم قال له بیا ویلو الله تعالی هغه ته کن شا فیکون موجود شو الحق حق من ربک د رب ستا نه دی فلا تکن ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه ذالک دغه نتلوه موږ تلاوت کوو در علیک په تا باندې من الآیات د آیاتونو نه والذکر الحکیم او د ذکر نه هغه ذکر الحکیم چې محکم دی ذالکه کې نتلوه کې اشاره ده چې نسبت د تلاوت الله تعالی ته حقیقي دی ذالکه اشاره نسبت د تلاوت ته چې الله د تلاوت د قرآن په نبی باندې الله هم کوي الله هم تلاوت کوي د خپل کلام تلاوت الله هم په نبی باندې کوي دا مطلب ان مثل عیسی بېشکه مثال د عیسی په نزد الله کمثل آدم په شان د مثال د آدم دی اته مشران د اهل نجران نه راغله دا اته مشران نبی علیه السلام ته راغی چې لکه دیو کې عاقب و سید و دا راغله اته مشران هم خو په دې مشرانو کې وپد د نجران وپد راغی نو دا نجران وپد چې راغی نو رسول علیه السلام ته ویل چې ته ولې زمونږ ملګری کنځې ته عیسی علیه السلام ته ولې کنځلې کې نو رسول علیه السلام ورته ویل چې ما اقولو ما خو کنځلې نه دي کړي هغه ورته ویل چې ته دا وایې چې دا بنده د الله دی نبی علیه السلام ورته ویل چې زه خو دا ویم چې دا بنده د الله دی رسول د الله دی کلمه د الله ده الله دې لره مریم بتول ته ارتیلی او د دې روح په خوله کې هغه غوسه شو او ویل چې تا داسې انسان دله چې بغیر د پلاره پیدا شوی
که ته صادق نو په دې باندې مثال پیش کا چې یاره داسې سړی ما ته راوښه چې بغیر پلاره پیدا شوی. الله تعالی دا آیات نازل کړ چې مثال د عیسی په نزد د الله په شان د مثال د آدم دی. نو عیسی علیه السلام مثال په شان د مثال د آدم دی. هغه د آدم بغیر پلار او بغیر مور نه پیدا شوی. د دې نه قیاس هم ثابت شو چې عیسی علیه السلام یې په چا قیاس که؟ په آدم باندې. د دې نه قیاس ثابت شو. ثم قال له بیا الله تعالی ویلي ورته کن شه نو موجودي کن شه. خلقه الله پیدا کړی آدم د خاورې نه. نو دا څومره لپاره د تراخي زمانې دی. د خاورې نه د هغه جسم تیار کړو. نو د هغه د جسم او د جوسې او د روح د ارتیلو په مابین کې زمانه وه. نو ځکه یې پکې ثم قال ثم کلمه راوړه. بعض علما ذکر کوي چې دا ثم په دې ځای کې نه کې دا تراخي لپاره د اخبار ده. په مخبرانو کې تراخي نشته. دا تراخی لپاره د اخبار یعنی د دې نه دا خبر چې ورکړل شوی دی په دې کې تراخی ده چې آدم علیه السلام څنګه جوړ شو فوراً پکې روح ولوېده. تعبیر یې ته کړلی چې الله ورته وویل چې شب په یکونو کېږي په مضارع باندې یکون مضارع ده. دا د دې لپاره مضارع تعبیر د ماضي نه مضارع په تعبیر مضارع څه کړلی چې دا امر عجیبه چې دا صورت عجیب او دا هغه دا خلقت عجیبه او دا ته په ذهن کې حاضر کړي. پمن پس هغه څوک حاجکه چې جګړه کوي ستا سره په دې عیسی علیه السلام کې من بعد ما ورسره هغه نه جاءک چې راغلی تا ته من العلم د علم نه فقل نو ته ورته ووایه تعالوا راشئ ندعو موږ راطلب کوو ابناءنا زامن خپل وابناءکم او زامن ستاسو ونساءنا او زنان خپلې ونساءکم او زنان ستاسو وانفسنا او نفسونه خپل وانفسکم او نفسونه ستاسو ثم بعد نبتهل موږ کوشش کوو په دعا کې منگا عجزی کو فنجعل گرزو لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت دا اللہ گرزو علی الکاذبین پر دروغ ان کو باندے. پدی زگینی کیوں ما تاسو مخویل چی آتا مشاران دا نجران دراغلی مدینه منوره تراغلی ان نبی علیہ السلام تا پدیو کې یو عاقب و بل سیدو دا مشران هغه د رسول علیه السلام سره بحث مباحثه کوله په جګړه په دې کو چې عیسی علیه السلام الله دی. په دې کې دیو د عیسی علیه السلام سره جګړې کولې. الله جل شانه دا آیات نازل او ورته ویل چې راشئ مباهله وکړئ. مباهله دې ته وایي چې دوه فریقه بار ته وځي د دوانو اختلاف به یوه مسله کې دوانو سهارا ته وځي او لاسونه اوچت کړي دعاګانې کوي چې کم یو په زموږ نه په دې کې پناه حقی ای الله ته هلاک نو ورته ویل موږ څه وځئ مباهله وکړو. نو رسول علیه السلام علی فاطمه زهرا رضی الله حسن حسین دا راطلب کړه وویل چې دا زما اهل دی دا به م زه وباسم تاسو خپل اهل عیال را وباسئ. دغه د نجران نسوارا وویل چې یاره موږ له 3 ورځې مهلت راکړه. نو لاړو هغو بنو قریظه ته بنو نذیر ته بنو قینقاع ته د هغو سره مشورې وکړي. هغو ورته وویل چې له دې نبي سره صلح وکئ او مباهله ورسره مه کوئ ځکه چې دا خو نبي بره حق دی. نو هغو
د نبی علیه السلام سره صلح وکړه چې زر جوړې به وله ورکو په سپره کې زر په رجب کې او دراهم به وله ورکو نو په دې آیات کې د مباهلې اثبات دی دپاره د اظهار د حق چې مباهله وکړي ان هذا بشکل قرآن لهو خامخا دا القصص الحق واقع قصې دي حق وما من اله او نشته اله مگر الا الله مگر یو الله دی وان الله بشکل الله تعالی لهو خامخا الله تعالی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی فإن تولوا كچرته دی وګرځیدو نو بشک الله تعالی علیم علیم دی بالمفسدین په فساد مفسدانو باندې قلت ورته وایه یا اهل الکتاب خاوندان د کتاب تعالوا راشئ تاسو الی کلمة و کلمې ته سواء چې برابره ده بیننا په مابین من کې او په مابین ستاسو کې هغه کلمه چې برابره ده هغه ده الله نعبده چې موږ عبادت نه کوو الا الله مگر د یو الله موږ به شریک نه جوړو د الله سره شی عادت شي او نه به نیسي بعض زموږ نه بعض لره اربابا خدایان من دون الله ما سوا د الله نه فإن تولوا که چرته هغو وګرځېده فقولو نو تاسو ورته ووایئ ای مؤمنانو ګواه شئ تاسو بأننا مسلمون چې بېشکه موږ مسلمان یو قل یا اهل الکتاب په مخکینی آیاتونو کې اعراض د مباهلې نه چې د مباهلې نه هغو اعراض وکړو مخکینی آیاتونو کې د مباهلې نه اعراض او په دې ځای کې اوس دعوت د توحید ته الله د اهل کتاب توحید ته راطلب کوي او دا توحید داسې کلمه ده چې په مابین من کې او د هغو کې برابر ده ځکه چې هغه خو اهل کتاب نو د اهل کتاب خو هم الله واحد لا شریک ګڼي لا دا د مسلمان کې و برابر کلمه ده کوم چې برابر او متفق امور دي هغو له خو راشي که یا اهل الکتاب اهل کتاب لم تحاجون ولې تاسو جګړې کوئ فی ابراهیم په ابراهیم کې وما انزلت التورات نه دی نازل شوی او نو نازل کړل شوی تورات والانجیل انجیل الا مگر من بعده وروسته د ابراهیم نه افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ اهل کتاب به په ابراهیم علیه السلام کې جګړه کوله چې دا یهودي او نصرانی دي اهلان کې په مابین د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام کې 2000 کاله زمانه وه ابراهیم علیه السلام 2000 کاله مخکې د موسی علیه السلام نه او د هارون علیه السلام نه تیر شوی بعض علما ذکر کوي چې 1410 کاله مخکې ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام نه تیر شوی نو هغه ته څنګه دا وی چې دا یهودي یا نصرانی و عیسی علیه السلام خو د هغه نه وروسته راغلی اها خبردار انتم تاسو هؤلاء کسان حاججتم چې تاسو جګړه کوئ په هغه شي کې چې ستاسو لپاره په دې باندې علم وي په لم تحاجون نو ولې تاسو جګړه کوئ په هغه شي کې چې نشته ستاسو لپاره په دې باندې علم والله یعلم الله تعالی پیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پیږئ ما كان ابراهيم نو ابراهيم يهودي ولا نصراني نصراني ولكن هو حنيفا مايل اديان باطنونا مسلمان وما كان من المشركين او نوغا من المشركين المشركان ان اولى الناس بشك اقرب دخل كنا بابراهيم عليه السلام پورې للذين خلق ده اتبعوا اتباع کړو هغه د ابراهيم عليه السلام وهذا النبي او دا نبی ده والذين خلق ده امنوا چې ایمان راوړو والله تعالی ولي المؤمنين الله تعالی دوست مؤمنانو ده
عربو مشرکانو به دا ویل دیو به د بتانو عبادت کاو او دیو به دا ویل چې په ابراهیم علیه السلام پورې اقرب هغه ته نږدې هغه موږ یو الله په دې ورد وکړو چې ابراهیم علیه السلام ته اقرب او نږدې هغه خلک وو چې د هغه اتباع یې کوله او دا نبي د هغه اتباع کوي مؤمنان دي ودت طائفة خوښوي طائفة یوه طایفه من اهل الکتاب د اهل کتابونه لو یضلونکم کاش چې هغو ګمراه کړي تاسو لره وما یضلون او نه ګمراه کړي هغو الا انفسهم مګر نفسونه خپل وما یشعرون او نه پوهېږي هغو ودت خوښوي طایفه د اهل کتابونه یهودیانو حذیفه رضی الله تعالی عمار معاذ دا یهودیت ته راطلب الله دا آیات نازل یا اهل الكتاب اهل کتاب لما تکفرون بآیات الله ولې تاسو کفر کوئ بآیات الله په آیاتونو د الله وانتم او حال چې تاسو تشهدون تاسو گواهی کوئ چې کفر ناجائز دی یا اهل الكتاب اهل کتاب لما تلبسون الحق ولې تاسو خلقوي حق د باطل سره وتكتمون الحق او پټوي تاسو حق وانتم او تاسو تعلمون او حال چې تاسو تعلمون تاسو پیږئ چې دا او تاسو تعلمون تاسو پیژنئ چې دا حق دی او دا باطل دی وقالت طائفة نویل یو طائفی من اهل الكتاب اهل کتابنا آمنوا ایمان راوړئ بالذي باغ باندې انزل چې نازل کړل شوی علی الذین باغ خلق باندې آمنوا چې ایمان راوړو ایمان به راوړئ وجه النهار په اول ورځ کې وکفروا کفر وکړئ تاسو آخر او په آخر ورځ کې لعلهم یرجعون ښایي چې هغو یرجعون راوګرځي هغو وقالت طائفة من اهل الكتاب دولس علما د یهودو متفق شو او دا ویل چې تاسو ورځئ موږ به ورځو 12 کسان ویل د رسول علیه السلام په مجلس کې به په اول کې ناست ایمان به راوړو چې کله مازدیګر شي موږ به راوګرځو چېرې دا نبي حق و جانب نه دی نو چې موږ ته راوګرځو نو زموږ څه به عرب راوګرځي چې لکه دا خو اهل علم دی دیو معلومه کړه چې دا نبي بر حق نه دی نو دا آیات په دې کې نازل دا د یهودو محنت کوشش و چېرې مؤمنان په ایمان باندې پرې نه دي ولا تؤمنوا او تاسو یقین مه کوئ الا مگر لمن مگر د هغه چا الا مگر لمن مگر په هغه چا یقین کوئ تبع دینکم چې تابع او هغه د دین ستاسو قل ته ورته وایه نبي ان الهدى بېشکه هدایت هو د الله هدایت د الله دی ان یؤتا احد ان یؤتا چې ورکړی شوی دی احد یو تن ته په مثل هغه ما په مثل هغه اوتیتم چې تاسو درکړی شوي او یحاجوکم یا به هغو جګړې کوي ستاسو سره په نزد د رب ستاسو قل ته ورته ووایه ان الفضل بېشکه فضل بید الله په لاس د الله کې دی یؤتي ورکوي الله تعالی دا فضل هغه چاته یشاء چې اراده د الله والله الله تعالی واسع پراخ دی قدرت د الله علیم عالم دی ولا تؤمن د دې آیات په معنا باندې ځان پوهه کړي علماو د دې څلور پنځه معنی ذکر کړلي تاسو اوس ګورئ دا یهود په خپل منځ کې وایي چې تاسو په دې خبره باندې یقین مه کوئ چې یو عربو کې به یا نبي راشي او هغې له به داسې معجزې ورشي لکه تاسو له درکړی شوي یا او په دې خبره هم یقین مه کوئ چې دا عرب به په تاسو باندې په دلیل سره په حجت سره غالب شي دا خبرې اظهار به نه کوئ مګر د دې خبرې اظهار چې کوئ نو هغه چاته بیا کوئ چې ستا یهودي ستا ملګری ستا د دین تابع هغه ته وکړه خیر دی
خو نور عربو تبا او نور چاته بل دې خبرې اظهار نه کوي. ولکه تا هغو ته اظهار وکړي چې موږ ته چې کوم معجزات راکړی شوي دي هغه دې نبي ته ورکړی شوي دي، نو بیا به خلک ایمان راوړي، مسلمانان به شي. دا یوه معنا شو. نو د دې دوه معنا ته وګورئ. ولا تؤمنو، تاسو ایمان مه راوړئ، دا ایمان ظاهري. ولا تؤمنو، تاسو دا ایمان یعنی دا ایمان مه ظاهروئ. دا ایمان ظاهري کوم یو دی چې تاسو په خپل منځ کې دا ویلو چې د ورځې په اول کې به موږ څه چل کوو، موږ به ایمان راوړو، په ورځې په آخر کې به موږ کفر کوو. دا خبره تاسو چاته مه ظاهروئ، الا مگر که ظاهروئ نو هغه چاته چې تابع دی دینکم د دین ستاسو، هغه ته ظاهر کړي. اوس اخوا وکړي قل ته ورته وایه نبي چې بېشکه هدایت هد الله، هدایت د الله دی، هدایت د الله دی. الله چاته هدایت کوي او چې څوک ګمراه کوي، هدایت د الله دی. فمن یهدي الله، هغه چاته چې هدایت وکړو الله، فمن یهدیه الله، الله فلا هغه ګمراه کوونکی نشته. اوس اخوا ګورئ دی وایي ایو اتانه مخکې لام مقدر شوی دی. ای له دې وجې نه چې ورکړی شوی دی یو تن ته په مثل د هغه چې تاسو ته درکړی شوی و. یهودو تاسو چې کوم معجزې او نبي درکړی شوی خو په عربو کې ورکړی شو. دې ته ګورئ. او دا عرب به جګړې کوي ستاسو سره په نزد د رب ستاسو، په نزد د رب به د عرب ستاسو جګړې کوي. چې د رب ذکر کېږي ستاسو به جګړې کوي. چېرې موږ ته نبي راغلی دی، موږ د خپل نبي خبره موږ. نو لہذا چې دا خبره ده نو دبرتم، تاسو تدابیر وکوئ، ما هغه دبرتم چې تدابیر کولی شئ. څوک تدابیر کوئ؟ نو دا ایؤتا احدن دا متعلق دی په دبرتم پورې، چې د دې وجې نه چې یو تن ته ورکړی شوی دی هغه چې تاسو ته کړی شوي دي، او دا عرب بس تاسو جګړې کوي باندې، نو تاسو تدبیر وکړئ د په خلاف کې چې څومره تدبیرونه کولی شي. دویمه ترجمه شو. په دې کې نور هېڅ نشته بلې درېیمه توجیه کې صرف دا ده چې ایؤتا دا خبر د ان دی. قل ته ورته وایه بېشکه هدایت او دا هد الله ته بدل دی. هدایت دا دی ایؤتا چې ورکړی شي یو تن ته به مثل د هغه چې تاسو درکړی شوي دي. دا هدایت چې یو تن ته ورکړی شوی دی په مثل هغه تاسو کوم درکړی، دا هدایت. او په معنا د حتی چې دیو مؤمنان به جګړې کوي ستاسو په نزد د رب ستاسو په رب دیو به ستاسو جګړې کوي. څلورم معنا دا وکړي لا تؤمنو، یعنې تاسو اقرار مه کوئ یو تن ته د دغې خپله خبره چې کومه معاهده په خپل منځ کې کوم عهد کړلی د دې اظهار به نه کوئ. الا مگر هغه چاته به کوئ الا مگر لمن هغه چاته تبع دینکم چې تابع دی هغه د دین ستاسو. قل ته ورته وایه ان الهدی بېشکه هدایت، ته د دوی په جواب کې ووایه. قل ته ورته وایه د دوی په جواب کې چې هدایت هد الله، هدایت د الله تعالی دی. نو چې هدایت د الله دی نو اوس تاسو څه کوئ؟ فلا تنکرو، تاسو انکار مه کوئ ایؤتا احدن د دې نه چې ورکړی شو یو تن ته په مثل د هغه چې تاسو درکړی شوی دی. لہذا د دې نه انکار مه کوئ. او یحاجوکم، یا د دې نه انکار مه کوئ چې هغو به جګړې کوي ستاسو سره په نزد د رب، د دې نه انکار مه کوئ چې دا مؤمنان به ستاسو جګړې کوي په قیامت کې.
یا د دې خبرونه تاسو انکار مه کوئ. بعض علماء دا ترجمه کوي چې په لا تؤمنو کې خطاب مؤمنانو ته دی. ولا تؤمنو تاسو یقین مکوئ اے مؤمنانو الا مگر په هغه چا تبع دینکم چې تابع و هغه د دین ستاسو د دین چې څوک تابع و د حق سړي خبره منئ، د هغه نه علاوه د بل چا خبره مه منئ. اے مؤمنان ولا تصدقوا او تاسو تصدیق مکوئ ایؤتا احد چې ور بکړی شي یو تن ته د دې نبي نه به علاوه بل چاته ورکړی شي څه معجزه په مثل هغه چې تاسو درکړی شوي دي. اے مؤمنانو تاسو چې کوم نبي درکړی شوی دی، کومې معجزات درکړی شوي دي، دا به بل چاته ورکړی شي. د دې خبرې تصدیق مه کوئ او تاسو تصدیق مه کوئ د دې خبرې چې یحاجوکم چې هغه اوبه جګړه کوي ستاسو صحابانې ضرب ستاسو، د دې تصدیق هم مه کوئ. د دې خبرې تصدیق هم مه کوئ چېرې دا اهل کتاب به ستاسو په نس ضرب په قیامت کې جګړې وکړي، د دې خبرې تصدیق مه کوئ. دا هغو ستاسو د حجت او د دلیل پیش کولو څه حق نشته ځکه چې دین ستاسو د غوره د ادیان نه دی. پنځم دا ایؤتا احد یهودو دا ویل، دلته مقدر دی چې یهود به دا وایي ایؤتا احد چې ور بکړی شي یو تن ته په مثل د هغه چې تاسو درکړی شوی دی یو تن ته به دا ورکړی شي، بلکې دا استفهام انکاري دی. دا سوچ مه کوئ چې تاسو ته کوم څه درکړی شوي دا به یو تن ته ورکړی شي. یختصو خاص که اللہ تعالی برحمته پر رحمت خپل پورې من هغه څوک یشاء چې اراده الله والله الله تعالی ذو الفضل خاوند فضل العظیم لوی. ومن اهل الكتاب بعض اهل کتابنا من هغه څوک دی ان تأمنه که ته امانتګر جوړ کړې هغه لره بقنطار په ډېر مال سره یؤدیه نو ادا کوي هغه دا ډېر مال الیک تا ته. ومنهم او بعض ردیونه من هغه څوک دی ان تأمنه که ته امانتګر جوړ کړې هغه لره بدینار په یو دینار سره لا یؤدیه الیک نو نه ادا کوي هغه دا الیک تا ته الا مگر ما دمته مگر تر همیشه لپاره چې ته علیه په هغه باندې قایمه ولاړ. ذالک دا په دې وجه بانهم بېشک هغو قالو ویلي هغو لیس علینا نشته په موږ باندې فی الامیینا د امیانو د عربو سبیل لار ویقولون علی الله الکذب وایي هغو په الله باندې دروغ وهم یعلمون او الله دی چې هغو یعلمون پیږي هغو چې دا دروغ دي. ومن اهل الكتاب په مخکینی آیاتونو کې د اهل کتاب خیانت ذکر شو، خو دا خیانت د هغو په دین کې. اوس د اهل کتاب خیانت ذکر کېږي په مالونو کې چې دوی په مالونو کې خیانت کوي. الا ما دمت مگر هغه چې د همیشه دپاره ته یې په دې باندې قایمن ولاړ. همیشه لپاره په دې باندې ولاړ مطلب د دې نه امام ابو حنیفه استدلال کوي چې د قرضداري سره ملازمت اختیار کول جایز دی. ستا یو سړی باندې قرض دی، مالداره دی، روپۍ نه درکوي، نو ته همیشه د هغه په کور کې ودرېدل او هغه سره همیشه لپاره د هغه سره کېناستل دا تاله جایز دی چې ته ورشې د هغه په ځای کېناستې چې مال روپۍ نه الا ما دمت علیها قائم ردی. دینار ویل دینار سلیرش قیرات، یو دینار سلیرش قیرات. قیرات درې دانې دي د درمیانه وربشونه، درمیاني وربشونه درې دانې. نو درې ولا چې اوس په سلیرشتو کې ضرب ورکړي څو ته جوړېږي؟ 2 نو لهذا دینار 2 وربشو ته دینار. بعض علما ذکر کوي چې دینار د دین او نار نه دی. دین چې دینار دین دا چې څه ډېر شروع پي دینار نو دین دی خرابوي، نار اور ته دی آر ته.
بلا و من هغه چا او پا بیادی چې پوره کړی دی هغه بیادی وعده د الله واتقوا ویرېدلی دی هغه تقوا اختیار کړله نو بېشک الله تعالی یحب المتقین خوښوي المتقین متقیان ان الذين بشغا خلق يشترون بعهد الله چې اخلي هغه بعهد الله په وعده د الله سره وايمانهم او په قسمونو خپل سره ثمنا قليلا عوض اولئک دا خلق لا خلاق لهم نشته حساب غره پارا په آخرت د آخرت کې ولا يكلمهم الله خبر به نه کړه خو سره تعالی ولا ينظر اليهم او نګوري الله غو دا په د قیامت باندې ولا یزکیم او نه الله پاکه غزرا ولهم دا غره پر عذاب دی علیم درناک په دې ځای کې د اهل کتابو لپاره تخویف اخروي دي الله دې ورته د آخرت د عذابونه یری وان منهم او بشک بعض ردیونه لفریقا خامخا فريق جماعت دے یلون السنتهم چې اړی هغو جبې خپلې بالکتاب په کتاب سره لتحسبوا د دې لپاره چې تاسو ګمان وکړئ په دې باندې من الکتاب د کتاب نه وما هو نه دی هغه من الکتاب د کتاب نه ویقولون هو چې دغه من عند الله د طرفه د الله نه دا محرب د طرفه د الله نه دی او نه دی هغه د طرفه د الله نه ویقولون علی الله الکذب وایي هغو په الله باندې دروغ وهم هغو یعلمون پیژني هغو چې دا دروغ دي وإن فريقا منهم يلون الآړې جبې خپلې په کتاب په تورات او په انجیل اهل کتابو به د تورات او د انجیل الفاظ ویل خو په هغې باندې به زبانونه واړول جبې به پې اړولې چېرې دا لفظ بدل وی او معنا یې غلطه شي لکه به اهل کتابو په کتابونو کې دا خبره وه ولد الله عیسی پیدا کړی دی الله تعالی عیسی ولد الله دیو په خولې اړولې نو دیو به داسې ویل ولد الله عیسی په تخفیف سره ویل چې ولد بچی د الله عیسی معنا به بدلوله ما كان لبشر ان دي مناسب یو انسان لرا ایوتیه الله چې ورکي هغه تر الله تعالی الکتاب کتاب والحكم وحكمة والنبوة ونبوة والوركي ثم يقول للناس بيا ويغو خلق تكونوا شيء عبادا لي بندكان زمان من دون الله ما سوى الله نا ولكن كونوا لكن شيء تاسو ربانين خدای خلق بما باغ باندې كنتم چې وای تاسو تعلمون الكتاب چې تعلیم ورکاو تاسو د کتاب او بما كنتم بصر باندې چې وای تاسو تدرسون تاسو درس کاو ما كان لبشر ابو رافع قرزي ذکر کوي چې د يهودو او د نصارا علما د اهل نجران نه پنځ د نبی عليه السلام جمع شو نبی علیہ السلام هغه لرا طلب کړ اسلام ته دی يهود او نصارا ویل عیسایانو دا ویل اتريد يا محمد ان نعبدك كما يعبد النصارى عيسى دی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ته زموږ نه دا اراده کې چې موږ ستا عبادت وکړو لکه نصارا چې د عیسی علیه السلام عبادت نو په دې کې یو مشر رئیس نومي او ذاک تريد منها یا محمد دغه ته اراده کوي منا زموږ نه یا زموږ دا اراده کوي چې موږ ستا عبادت وکړو نو رسول علیه السلام ویل معاذ الله پناه غواړم په الله چې موږ عبادت وکړو په غیر د الله نه یا موږ امر وکړو په عبادت د غیر الله باندې الله دا آیات نازل ولا يأمركم او رسول امر نکي تاسو ته ان تتخذوا چې تاسو ونیسئ فرشتي او نبیین او انبیان اربابا په خدای سره
ایامرکم ای حکم کوي تاسو ته بعد وروسته اس په هغه وخت کې انتم چې تاسو مسلمانان یئ. وإذ أخذ الله یاد کوي هغه وخت چې اخیستی و الله تعالی میثاق النبیین وعده د انبیاؤنا لما آتیتکم لما هغه چې آتیتکم ما درک هغه چې ما درک تاسو ته من کتاب د څه کتاب نه و حکمت او د حکمت نه ثم جاءکم رسول بیا راغی تاسو ته یو رسول مصدق تصدیق کوونکی لما د هغه کتاب معکم چې ستاسو سره دی. نو تاسو به څه کوئ؟ لما آتیتکم وعده ته دا اخیستې وه چې لما کله چې ما درکه تاسو ته کتاب او د حکمت او بیا تاسو ته رسول راغی نو څه به کوئ؟ لتؤمنن به نو خامخا تاسو به ایمان راوړئ په دې رسول باندې ولتنصرنه او خامخا تاسو به امداد کوئ د دې رسول. قال ویلو الله تعالی اقررتم ای تاسو له دې اقرار وکړو واخذتم اقررتم ای تاسو اقرار وکړو او اخیستی و تاسو علی ذلکم په دې باندې اسري وعده زما. قالو ویلو هغو اقررنا منگا اقرار کرلے نو ویلو اللہ تعالی فشهدو گواشی او بیشک او زا سرستاسا من الشاہدین دا گواہی کی دن کے نما. پمن تولا پس اغسوک جو وگرزی اس دینا پا اولائی کا دا خلقم دیو الفاسقون فاسقان دی. و اس پا اغسط پا دی مقام اللہ تعالی د بنی اسرائیلو نا د په زبان د انبیاو یو وعده اخیستې وه او هغه وعده د اهل کتابو نه دا اخیستې وه چې ما تاسو له کتاب او حکمت درکه بیا یې د ستاسو نه وروسته یو رسول راغی. نو په دغه رسول باندې به تاسو ایمان راوړئ دغه امداد به کوئ او دا وعده ستاسو نه اخیستې شوې وه لهذا په دې وعده باندې خو تاسو مضبوط ونه درېدئ. دا وه ای بني اسرائیل یا دا وعده میثاق او د انبیاو نه اخیستې شوې وه یا خو انبیاو اخیستې وه د خپلو قومونو نه یا خود دا وعده انبیاء و میثاق نبی وعده اخیسته و انبیاء دا انبیاء نه الله دا وعده اخیسته و چې ما تاسو ته کتاب او حکمت درک بیا تاسو ته رسول راغی مصدق نو خامخا تاسو به دې رسول ایمان راوړئ او د امداد به کوئ. اوس وګورئ په دې ځای کې د رسول اعظم څومره لوی مقام دی چې انبیاو نه الله وعده اخلي چې دا درته راغی تاسو د زمانه بیا به تاسو د رسول ایمان باندې به ایمان راوړئ د دې به نصرت کوئ. نو چې انبیاو نه دا میثاق اخیسته شوی تاسو خو امتیان یې اهل کتابو تاسو ولې په دې رسول باندې ایمان نه راوړئ او د دې امداد ونه کوئ. په دې ځای کې لما راغلی دی دا لام ته لام موضوعه للقسم وایي مدلول علیه په دې باندې اخذ دی و اذ اخذ دا لما لام موضوعه للقسم دی د دې نه مخکې قسم حذف شوی دی. والله زما د قسم وي او الله ما هغه آتیتکم چې ما درکړه تاسو ته کتاب. بعض علما ذکر کوي چې لما شرطیه دی او لتؤمنن به دا جزا ده. بعض علما ذکر کوي چې ما په معنا د الذی دی او لام د پاره تاکید دی لما خامخا ما هغه آتیتکم چې ما درکړی او د دې ما بیان په من کتاب په کتاب سره شوی. دا کتاب سے بیان شو. بعض علما ذکر کوي چې دا من کتاب او حکمت خبر د پاره د مال. بعض علما ذکر کوي چې ما موصوله ده
او دا ما موصوله ده من کتاب حکمت بیان ده او دا لما دا متعلق ده په مقدر پوری و اس باغ واقعا غستوا الله تعالی میثاق النبیین وعده د انبیاءنا وعده بس په دیوا چې خامخا تاسو به رسوئ خلکو ته ما هغه څه آتیتکم چې ما درکړی تاسو ته وعده نو هغه چې تاسو به خامخا رسوئ چې تاسو به رسوئ ابلاغ به تاسو کوئ هغه حذف شوی بعض علما ذکر کوي چې لما په معنا د مهمار دا ظرف دی په هغه وخت کې آتیتکم چې ما درکړی بعض علماو دا په قرائتونو کې لما په معنا د لما دی په کسر د لام سره او لما کې لام مصدریه دی لام جاره دی او ما مصدریه دی او لام جاره دی لما متعلق دی په تؤمنون نه پوری بعض علما ذکر کوي چې لما په تشدید سره دی په معنا د حین دی اپا غیر دین اللہ بغیر د دین دا اللہ نا یبغون طلب کئی حقو ولہو خاص اللہ لپارا اسلما تابید ہے حق اسلام روڑ دے حق سوک جب اسمانونی کی دی یو پدم کری تو عن بخوش سرا وکراو پنا خوش سرا و الی خاص اللہ تعالی تا یرجعون راو بگرزو لشیعو طوعا خوشی اہل طوع اہل آسمان والا دی کرہ اہل بعض اہل ازمی کے طوعا نا مراد مومنین دی او کرہ نا مراد کافر دی کرہ دعا دا مشرکان دا طوع دعا دا مومنان دا قل تورتو یا آمنا باللہ ایمان راوڑ لے منگا پا اللہ وما انزل علینا او پاغا سبان دے جنا جگہ شیو منگتا وما انزل علی ابراہیم او پاغا سبان جنا جگہ شیو پہ ابراہیم او پہ اسماعیل او پہ اسحاق او پہ یعقوب والاسباط او پہ اولاد باندے وما اولاد دے یعقوب باندے وما اوتی موسیٰ واغا چورکل شیو موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا والنبیون انبیاء دا من ربهم دا رب دینا پر یہ ٹولو باندے منگی ایمان راوڑ لا نفرقو منگا تفرقا نکو پا ما بیندے او تنکر دیونا او منگا خاص اللہ ذرا مسلمون گردن دیہا دیو قل آمنا پدے کے دعوت تے دین قیوم تا مخیول زجر ذکر شو دا زجر نورستا و دین قویم دین مستقیم چی اسلام دے آگے تا دعوت تے وَمَا يَبْتَغِي او آغا سوچے طلب کی غیر اسلامی بغیر دے اسلام نا دین بل دین فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ نُهِرْگَنْدَشِ قبل اولے آغا دین دا دنا او دا پا آخرت کے من الخاسرین دا زیانکاراؤن نرے پا مخینی آیاتوں نے کی تفصیل لے اسلام دے دعوت اسلام تر دے او دلتا زجر دے او تخویب دے پا آغا خلقو باندے چے دے اسلام نگرزی اسلام نا قبل کیف یہدی اللہ سرنگ ہدایت بو کہ اللہ تعالیٰ قومن یو قوم تا کپرو چی کپرے کڑے بعد ایمانی مرستد ایمان داغونا و شہیدو او گواہ کڑے واغو چی بے شک رسول حق ناق دے وجاءهم البینات و راغلی واغو تا دلائل واضحا واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین ہدایت نہ کہ اللہ تعالیٰ قوم تا قوم الظالمین چی ظالمان دی کیف یہدی اللہ اہل کتاب دیو صفت دا نبی علیہ السلام پا خپل کتاب کل دلو پا آغا باندے اقرار کڑے ہو گواہی کڑے ہو جو دا نبی حق دے خوچ کل دا نبی علیہ السلام پا عرب کراغے نو دیو اہل کتاب دا آغا سا حسد وکا ایمان ایرانو اللہ دے دی آیاتوں نے کہ دا اغو قباحت او دا اغو دا پارا تخویپی اخروی ذکر کی اکرمه وی چه دولس کسانو چه دا اسلام نگرزی دلیو پا قریشو پس تلیو پا قریشو او مکی تراغلیو
بیا یې خپل هغه رشته دارانو ته خطونه لیږلي زموږ دپاره توبه شته که نشته الله دا آیتونه نازل کړي اولئک دغه خلک جزاؤهم بدله د هغو ان علیهم بېشکه په هغو باندې لعنت الله لعنت د الله دی والملائکة د فرشتو دی والناس د خلکو دی اجمعین ټولو خالدین پې همیشه وی په دغه لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب نشي سپکولی د هغو نه عذاب ولا هم ینظرون او نه هغو ته ینظرون مهلت ورکولی شي الا الذین مگر عذاب نشته د هغه خلکو لپاره تابو چې توبه ایستلې وه من بعد ذلک وروسته دینه واصلحوا او عمل صالح کړی فان الله بېشکه الله تعالی غفور نابکونکی دی رحیم مهربانه دی ان الذين بشكها خلق كفروا چې کفر کړی و هغو بعد ایمانهم وروسته د ایمان د هغو نه ثم ازدادوا بیا زیاتې کړی و هغو کفرن کفر لن تقبل توبتهم هرګز نشي قبلولی توبه د هغو واولئک دغه خلق هم دي والضالون ګمراهان دي چې کفر یې کړلی بیا یې کفر زیاتې کړی دی په کفر باندې قایم دی او توبه وباسي نو دا توبه نه قبلي د توبې د قبلېدلو دپاره دوه طریقې یو دا ده چې توبه د ګناهونو نه هغه وخت کې وباسي کله ګناه وکړي توبه وباسي خو چې دا یې مؤخر کړه تاخیر یې جایز دی خو چې داسې یې مؤخر کړه چې ستا غرغره شروع شو زنکدن بیا که توبه وباسي بیا یې توبه نه قبلي دویم ادا د فدیې چې فدیه به ورکې کوم ګناه دي چې کړله د هغې ګناه ازاله به کوې وروسته به توبه وباسي ان الذین بېشکه هغه خلک کفرو چې کفر یې کړی وماتو مړه هغو وهم هغو کفارو فلن یقبله نو هرګز نشي قبلولی من احدهم د یو د هغو نه ملء الارض ډکه ځمکه ذهبا سره زر ولو ابتدا بی اگر که پیدیه کی هغه د ډکې ځمکې سرو لره اولئک دغه خلک لهم د هغو دپاره عذاب دی علیم درناک وما لهم او نشته د هغو دپاره من الناصرین مددګاران ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل دلته پا راوړه او په مخکې کې داسې ویل دي ان الذین کفروا ثم لن تقبل هلته پکې پا نه ده راوړې نو په لن تقبل په اول کې پا رانه وړه او په دویم کې چې فلن یقبل من احدهم ملء الارض په دې کې پا راوړه د دې د راوړلو څه وجه وجه د هغې دا ده چې په اول کې په دې دویم کې ذکر کړلي چې دوی کفر وکړو او مړه نو چې په کفر باندې کله مړه شو نو عدم قبول د ملء الارض په دې باندې مرتب شو پاره د ترتب ده ځکه چې په کفر مړه دي هرګز نشي قبلولی د یو ډکه ځمکه لهذا عدم قبول د دیونه د عدم قبول مرتب په دی چې دوی په کفر مړه شي نو دغلته یې پا راوړي او پر اول ځکه کې لن تقبل توبتهم ځکه چې په دې اول کې مخکې کفر ذکر دی بیا زیادت د کفر ذکر دی نو په دغه باندې خو دا مرتب نه را عدم تقبل عدم قبول د توبې په دغه خو مرتب نه دی زه کفر دې هم کړی دی زیادت د کفر هم کړی دی خو ژوندي دي توبه دی اوباسي توبه به قبول شي نو لهذا دا لن تقبل توبتهم په دې ان الذین کفروا او ثم ازدادوا باندې مرتب نه او پاله د ترتب نه نو ځکه هلته پا نه راوړي او په دې آیاتونو کې ان الذین کفروا وماتوا د کافرانو دپاره تخویف اخروي دی د اهل کتاب د ټولو کافرانو دپاره تخویف تخویف
اخروي دي ثم ازدادوا کفرا چې کفر یې زیات کړ په کفر باندې زیاتوالی مله چې په کفر باندې پاتې شو حتی چې دا سړی د مرګه پورې په کفر پاتې نو چې کله د مرګه پورې په کفر باندې پاتې شو نو د هغې نه بیا توبه نشي قبلولی د مرګ په ټیم کې توبه وباسي او که یو سړی دی چې مړ کېږي زنکدن یې نه دی شروع شوی د مرګ نه مخکې د زنکدن شروع کول نه مخکې توبه ویسته نو د هغه دغه توبه قابل قبول ده حتی چې د زنکدن د شروع کېدلو نه مخکې نیمه ګنټه توبه ویسته هم د توبه قبوله ده نیمه ګنټه مخکې توبه ویسته رسول علیه الصلاة والسلام د یو نصرانی د یو یهودي یا نصرانی یهودي و د هغه زوی هغه په بیمارۍ کې رسول علیه السلام ورغی هغه ته دعوت ورکړ هغه یهودي په خپل پلار ته وکته پلار یې ورته اطیع ابا قاسم د رسول علیه السلام اطاعت وکړه هغه ایمان د مرګ په ټیم کې راوړ لہذا رسول علیه السلام چې راووت نو حمد د الله یو چې دا الله د جهنم د اور خلاص کړ نو که د مرګ نه نیمه ګنټه مخکې توبه ویسته نو د توبه قابل قبول ده د مرګ نه مخکې خو که زنکدن یې کله شروع شو نو او بیا توبه وباسي نو لہذا بیا توبه نه قبلیږي بیا حالت اختیاري نه دی هغه عمل قبول دی چې حالت اختیاري چې حالت اضطراري و بیا عمل هغه قبول نه دی نو دغه عمل حالت اضطراري دی په دغه کې بیا عمل قبول نه دی رسول علیه السلام ابو طالب ته وایي چې قل لا اله الا الله کلمه طیبه ووایه زه به جګړه کوم په دې باندې د رب خپل څه ستا لپاره به جګړه کوم نو چې په هغه ټایم کې هغه کلمه طیبه او لا اله الا الله ویلې وې هغه به ایمان راوړی وي حالانکه دا د مرګ نه مخکې ټایم د زنکدن د شروع کېدل نه مخکې ټایم لهذا او ابو جهل ورته ویل اترغبو عن ملت عبد المطلب تر عبد المطلب د ملت د تعاطر رغبت اختیار دغه نه ګرځي نو لهذا هغه ابو طالب په اخر کې چې زه په دین د عبد المطلب نو په دغه ځای کې وګورئ چې رسول الله سلام ورته په مرض او پات کې وایي چې ته لا اله الا الله وایه زه به ستا لپاره جګړه کوم نو معلومه شوه چې د مرګ نه مخکې که چا کلي ایمان راوړ توبه ویستا په صدق زړه سره توبه ویستا الله دغه توبه قبلوي او مخکینی ګناهونه ټول ختم شو بیا رسول علیه السلام فرمایي ان الاسلام اما علمت یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الحج وان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله رسول الله السلام عمر بن عاص ته وایي چې ولې تاسو علم نه چې اسلام یې راوړ نو ختمه ما هغه چې مخکیني ګناهونه بیا ختم شو نو چې د مرګ نه یوه ګنټه نیمه ګنټه د زنکدن نه مخکې کلمه طیبه ویل پس د زړه سره ایمان راوړ نو لهذا مخکیني ګناهونه بیا ختم شو او دا سړی بیا مؤمن شو زبست